السلام علیکم. زه عثمان علي عثمان ټیکنیکل چینل نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن تاسو ته د یوټیوب کنټینټ په متعلق انفارمیشن درکوم چې آیا د یوټیوب کنټینټ څه شی دی او یوټیوب باندې کسان چې دی د څنګه طریقې سره پوهېدل پکار دي چې آیا یوټیوب کوم پالیسي ده، کوم رولز ریګولیشن دي. اول چې دی د یوټیوب چینل جوړول نه مخکې هر یو انسان ته پکار دی چې هغې باندې ځان پوهه کړي چې آیا د یوټیوب پالیسي څه شی ده او د یوټیوب رولز ریګولیشن څه شی دی. آیا یوټیوب څه کول غواړي او یوټیوب چې دی خپل کسټمرز ته څه بینیفټس ورکول دي. دا ټول معلومات تاسو ته په دې ویډیو کې شیر کوم، خو دا ویډیو سکیپ کوئ ما سټپ بای سټپ یې وګورئ. همدغه شانې نورو ویډیوګانو دپاره چې دی زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. نو اوس تاسو ته د مین پوینټ ښیم چې آیا تاسو کنټینټ څه شی پکار دی. فار ایگزامپل زما چینل چې دی ټیکنیکل سکلز په نوم باندې دی. ټیکنیکل سکلز نه مراد هغه شی نه چې دی چې هغه موبایل سره ریلیټډ وي، همدغه شانې لیپټاپ سره ریلیټډ وي، همدغه شانې چې دی هر یو سافټویر چې دی هغه تاسو په هغې باندې نه پوهیږئ، هغه تاسو ته زه په مطلب هغه انفارمیشن تاسو زه په ویډیو کې شیر کوم. همدغه شان د هر یوټیوبر همدغه سوچ سمج، هر یو چا ځان له کنټینټ دی، هر یو کس چې دا کوشش کوي چې تاسو خپل کنټینټ مطابق یعنی کنټینټ ریلیټیو تاسو پوهه کړئ. څوک چې دی یو قسم فیلډ لري، څوک چې دی بل قسم فیلډ ریلیټډ ویډیوګانې جوړوي، خو هر یو کنټینټ هر یو چې دی هغه جدا دی. هغه ولې جدا دی او هغه باندې تاسو مکمل وضاحت سره پوهوم. اوس نمبر 1 پوینټ خو دا دی چې ټیچرز دپاره فار ایگزامپل یو کس چې دی آنلاین کورسز ښیي، هغه ډي ای ټي ښیي، هغه ایم ایس ورډ ښیي، همدغه شانې فوټوشاپ ښیي، همدغه شانې هر یو ویب ډیزایننګ ښیي، کوم یو کورس هم ښیي، یعنی دا ټیچر کې راځي. هغې نه علاوه دا مطلب ټیکنیکل کورسز هم دي، همدغه شانې خو ټیچ کول دي که نه، مطلب ټیچر ریلیټډ راځي. هغې نه علاوه یو کس چې دی آټوکیټ ښیي، یو کس چې دی انجینیرنګ فیلډ سره ریلیټډ دی، هغه انجینیرنګ سافټویر انجینیرنګ یې کړی دی، همدغه شانې هر یو الیکټریکل دی، همدغه شانې سیول دی. دې نه علاوه کمپیوټر ساینس والا چې دی مطلب هغه هم سافټویر ریلیشن راځي. هر یو چې دی خپل فیلډ سره ریلیټډ شی نه ښیي. نو د دې مطلب دا دی چې یوټیوب هم دغه شانې کنټینټ تاسو ته ښایي چې آیا تاسو کنټینټ بیس ویډیوګانې جوړې کړئ، یعنی تاسو کوم څیز سره ریلیشن ساتئ، هغه ریلیشن مطابق تاسو سټپ بای سټپ هغه ویډیوګانې تاسو خپل چینل نه چې دی هغه تاسو څه وکړئ اپلوډ یې کړئ. نو د هر یو ویډیو چې دی فار ایگزامپل بیسک بنیادي چې دی هغه ټیچر دی. که یو کس چې دی هغه خپل سبجیکټ ایکسپرټ دی، نو هغه پکار دی چې هغه خپل سبجیکټ ایکسپرټ چې دی هغه ویډیوګانې جوړې کړي. فار ایگزامپل انګلیش دی، انګلیش یو سبجیکټ دی، نو بیسک نه چې کله تاسو شروع کوئ، ګریمر چې دی هغه تاسو د سټارټ نه شروع کوئ، نو کله تاسو بیسک نه شروع کوئ، تاسو کم سے کم چې این ته رسئ، تاسو په هغې باندې د 1000 ویډیوګانې جوړولی شئ. 1000 ویډیوګانې په هغې باندې تاسو جوړیږي. همدغه شانې که یو کس ووایي چې زه د ډي ای ټي کورس خلکو ته آنلاین ښیم، نو ډي ای ټي چې دی هغه یو کورس دی، هغه هم یو فیلډ سره ریلیټډ دی، هغه هم تاسو ښودلی شئ. هغې نه علاوه که تاسو فوټوشاپ ښیئ، نو فوټوشاپ باندې هم کم سے کم تاسو مختلف قسم ویډیوز جوړولی شئ. که هغه بیسک نه تاسو شروع کړئ این د پورې. هغې نه علاوه کورل ډرا ده، یعنی ګرافیک ډیزایننګ کې راځي، دا هم تاسو یو ښودلی شئ. مختلف قسم فیلډز دي، مختلف قسم آیډیاز دي. تاسو کومه آیډیاز چې دی هغه تاسو سوچ کې راځي، تاسو سمج کې راځي، تاسو د هغه آیډیا مطابق کار شروع کړئ په یوټیوب باندې. خو داسې نه چې تاسو بس چینل ته صرف نوم ورکړو او باقي په هغې کې تاسو هر یو شی شیر کوئ. دویم نمبر چې دی هغه دا دی چې تاسو په یوټیوب کې کوشش دا وکړئ چې خپل کریشن کوئ. یوټیوب هغه چاته ارننګ ورکوي چې هغه خپل آن کریشن کوي، مطلب کاپي پیسټ نه وي. تاسو دا سوچ کوئ چې پلانکی چې دی هغه یوټیوبر دی او هغه چې دی د هغې ویډیوګانې به راواخلم او زه بیا د خپل چینل نه کاپي پیسټ وکړم، هغه کې بیا ایډیټنګ وکړم. د ایډیټنګ چې دی د هغه نه مني. یوټیوب دغه پالیسي رولز دغه چې دی دا سخت دي، دا تاسو باندې څه راځي، کلیم راځي. چې یو ځل په تاسو چینل باندې کلیم راشي، تاسو بیا هغه چینل چې دی هغه تاسو ډیمونیټایز کیږي، واپس مطلب تاسو نه ختمیږي. دې نه علاوه چې دی که فار ایگزامپل تاسو په 3rd نمبر کې دا کوشش کوئ چې تاسو هغه کنټینټ که تاسو خپله انتخاب نشي کولی، تاسو کوم
څیز کې تاسو ته سٹارټ کول چې ایکسپرت وای هغه تاسو خلکو ته وښایي همدغه شانې په هغه تاسو د خلکو ته هم ښودلی شئ په هغې باندې تاسو خپل آن ارنینګ هم کولی شئ. فار ایگزامپل که تاسو په هر یو څیز کې ایکسپرت ګرافیک ایکسپرت تاسو خلکو ته ګرافیک وښایي او که تاسو په مطلب په ایم ایس ورډ کې ایکسپرت تاسو خلکو ته ایم ایس ورډ وښایي همدغه شانې هر یو ریلیټډ سبجیکټ تاسو خلکو ته ښودلی شئ. دې نه علاوه فریلانسینګ تاسو خلکو ته ښودلی شئ، امازون تاسو خلکو ته ښودلی شئ، تاسو خپل ریکارډینګ هم کوئ، هغې نه علاوه تاسو خپل کار چې دی هغه هم کولی شئ او هغې نه تاسو ریکارډینګ کوئ، هغه ریکارډینګ تاسو په چې دی فیسبوک باندې همدغه شان یوټیوب باندې هغه تاسو شیر کوئ، تاسو ته به هغه څه کوي ارنینګ به تاسو ته کېږي. نو دا ټول کنټینټ ریلیټډ خبرې وې، دا تاسو ته ما بیسک خبرې وکړلې چې آیا کنټینټ به تاسو انتخاب څنګه کوئ. که تاسو بیا هم نه پوهیږئ همدغه شان تاسو موږ ته کمنټ کې هم کولی شئ، کمنټ کې هم تاسو موږ نه تپوس کولی شئ. هغې نه علاوه تاسو موږ ته واتساپ باندې هم خپل میسج پرېښودلی شئ. ټول معلومات چې دی هغه به تاسو سره موږ چې دی شیر کوو سټیپ بای سټیپ. اوس دغه تاسو ته ما کنټینټ وښودل، د دې نه پس چې دی تاسو ته زه نور د یوټیوب ریلیټډ خبرې کوم، هغې نه پس به چې تاسو ته یوټیوب کورس شروع کوو چې آیا یوټیوب چینل به تاسو څنګه جوړوئ، چینل کې به تاسو څنګه ایډیټینګ کوئ، تاسو به چینل کې کوم اهم سټیپ دی هغه به تاسو څنګه سیټ کوئ، دا ټول معلومات تاسو شیر کوم. د بلې ویډیو لپاره موږ سره اوسئ. د خدای په امان.